صلوات والسلام یو ځل ناست او خپل صحابه څلور ونه یاران ورسره ناست دي. اوس دوی منځ کې خپلې خبرې کوي جي او دا خبرې دومره خوږې شوې چې اسمان ته ورسېدې او جبرئیل علیه صلوات والسلام الله جل شانه راولېږه چې لاړ شه جبرئیله دومره خوږې شوې او خپل یاران خپل منځ کې سوی درې څیزونه خوښ دي د نبی علیه السلام او څلور واڼو یارانو. نو اوس درته ویم چې څه دي ښه. نبی علیه صلوات والسلام ناست او خپل یاران دوستانو سره ناست او څه وایي زما درې څیزونه خوښ دي په دنیا کې. خوشبو، دویم خپلې نیکې بیبیانې. بعض علما فرمایي دي ټول امت نیکې بیبیانې مراد دي او څومره چې زنانه دي ټولو ته مراد دي. دریم جي الله اکبر زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی. خواته ورسره جي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ناسو. هغه ووایي جي تاسو رښتیا ووایي زما هم درې څیزونه خوښ دي. څه؟ محبوبه ستاسو مخ ته کتل. الله اکبر کبیره. ستاسو مخ ته کتل. صحابه چې به کور ته لاړه که نه په منډه منډه به نبي علیه السلام خواله راغله. د الله رسول هم کور کې راله خوند نه راکوي ناسته چې ته موږ نه یې لیدلی. نو محبوبه ستا مخ ته کتل، مبارک مخ ته کتل. دویم پتا باندې خرچ کول، مال سره وي کو جان سره وي هر څه پتا باندې قربان. حتی چې موقع راله او په دیوال باندې لاس وایي ابوبکر ته هو چېرته ستن خو نه ده پاتې دا هم په کار راشي. او دریم زما لور جي ستاسو په نکاح کې ده، په دې ډېر خوشحال یم. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه لور وه او د نبي اسلام بیبي وه. خواته ورسره جي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ناسو. هغه وایي جي تاسو رښتیا ووایي زما هم جي درې څیزونه خوښ دي. څه؟ امر بالمعروف کول، یعنی د ښو خبرو حکم کول، ښه خبره پهلا وهل. دویم جي نهي عن المنکر کول، د بدو کارونو نه منع کول. او دریم جي زړه جامه اغوستل. خواته ورسره حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ناسو. هغوی وایي تاسو رښتیا ووایي زما هم درې څیزونه خوښ دي. اوږې مړول، وږي. دویم بربنډو ته کپړې اغوستل. او دریم د قرآن مجید تلاوت کول. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله باغیانو شهید کو که نه د قرآن د پاسه شهید کړی جي او د قرآن چې کومې هغه پاڼې وې که نه هغه ټول په وینو باندې رنګ بنګ شو. په داسې حالت کې دنیا نه تللی دی. نو د قرآن مجید تلاوت کول. خواته ورسره جي شعر هدا حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناسو. ډېر عجیبه یاره. علی رضی الله عنه فرمایي وایي زما هم درې څیزونه خوښ دي. وایي څه؟ وایي په سخته ګرمۍ کې روژه نیول. دویم په میلمه خرچ کول، د میلمه عزت کول. او دریم په دشمن باندې توره چلول. اوس جی دا خبر سٹارټ دی. جبرئیل علیه السلام الله جل شانو راولېږه. څه وایي زه جبرئیل وایي رالمه او راغلی نه یم چا راولېږلمه نبي علیه الصلاة والسلام راولېږلمه الله جل شانه راولېږلم. او څه وایي یاره زه هسې سوچ وکړم چې دا به کم محفل و یاره، دا به کمې خبرې وي، دا به کومه ګفتګو وه، دا به کوم الفاظ و، دا به کوم ماحول و چې جبرئیل علیه صلات والسلام الله جل شانو رالیږي. یار دا زما د نبي ماحول و، دا زما د نبي محفل و چې فرشتې به مول الله جل شانو رالیږلې. کومې فرشتې؟ جبرئیل علیه صلات والسلام چې د ټولو فرشتو سرداره ده هغه زما د نبي محفل ته راغلی دی. او څه وایي زه الله راولېږلمه او وایي کو چېرې زه جبرئیل ستاسو انسانانو کې وې نو تاسو ته پڅه ده زما به څه خوښي؟ نبي علیه السلام ورته وفرمیل جناب بلکل تاسو ووایې. وایي ورک شوو ته لار ښودل. بعض علما فرمایي دین هغه خلک مراد دی کوم چې د دین نه بېلارې شوي بل سیټ ته روان دي، دغې خلکو ته لار ښودل د دین اسلام. دویم غریب عبادت ګزاره سره محبت کول. کم چې غریب عبادت ګزار دی د هغې سره مرسته کول اکو هر څوک وي. دریم د غریب بال بچهداره سره مدد کول. د چا چې بچي ډېرې غریبي او ډېر غریبانان پرات دي وایي د هغې سره مدد کول. او وایي تاسو ته ووایم الله اکبر کبیره وایي د الله جل شانه درې څیزونه په خپلو انسانانو کې خوښ دي. درې څیزونه
نبی اسلام فرمایل جی ووایه راته اوس جبریل علیه السلام د الله جل شانه 3 څیزونه یادوي چې دا زما په خپلو بندګانو کې ډېر خوښ دي. یو کم دی د الله جل شانه په لار کې خرچ کول، اکو مال سره وي، اکو د بدن مالی لحاظ سره وي، اکو جسمانی لحاظ سره وي، د الله په لار کې د خپل وس مطابق خرچ کول. دویم جی په لږه باندې صبر کول، چاته نه ظاهرول مخلوق ته، بس چاته ظاهرول نه. او دریم جی الله اکبر ډیر درون صفت دی جی د ګناه په وخت پیمانه کېدل. الله اکبر کبیره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بهترین ګناهګار هغه دی، ګناهګار هم شو بهترین هم شو هغه ګناهګار دی چې د ګناه په وخت کې توبه وباسي او چې د سترګو نه د دوخ کې الله اکبر ټول ورسره دی الله جل شانه معاف کوي سوا د شرک نه او د پردي حق نه بهر کې الله جل شانه موتعالی د توبې توفیق لا راکړی جی. کله چې موتا پرشته وینو د مرکنه نو جی بیا دروازه بنده، بیا ټول عمر الله الله قبر کې کوه، ټول عمر الله الله استغفار کوه، خبره دی ختمه. نو الله جل شانه موتعالی توبې توفیق راکړی دی ښه لا مرګ هم نه دی لیدلی. د اوس څومره ګناهونه دي د هغې نه موږ توبه وباسو او دا کم درې صفات چې ما یاد کړه که نه نو په دې کې موږ خپل ځان څه کړو وګورو چې زمونږ کم صفت خوښ دی جی.